د انګریز په دور کې یو پادری راغی انګریز ته وایي زه پادری ما زه مسلمان سره مناظره کول غواړم زه د قرآن باطل څرګندول غواړم زه د دې مسلمان خولې ته لګام اچول غواړم ما ته مسلمانانو کې یو مضبوط عالم را مخامخ کوي بیا انشاءالله تاسو وګورئ زه مسلمان څنګه چې کوم دی نو دین باطلول ښکاره کول غواړم خلکو ورته خامخا مناظره کوي او شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه هغه ورله راوستی پادري دی مناظره کول غواړي هر شاه صاحب وایي شوق ډېرو پوره کړی دی نن دې دا پادري هم شوق پوره کړي وایه په څه باندې مناظره کول غواړي هغه پادري چې کوم دی یو خبره مخکې کړه پادري یو خبره مخکې کړه هغه نمبر 1 خبره پادر شاه صاحب باندې دا اعتراض چې کوم دی نو دا پیش کړه ورته وایي شاه صاحب دا راته ووایه چې تاسو خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د الله حبیب ګڼئ هغه ورته او د الله حبیب دی وی دا څنګه د الله حبیب دی چې بیا هلته کې کربلا کې د هغه بچه امام حسین خلکو راټینګ کو او هغه نوسی ورله چې کوم دی نو شهید کو ختمه یې ورله دی که رښتیا د الله حبیب وی لکه څنګه تاسو مسلمانان وایي ولې دې حبیب لاس نشو پورته کولی چې الله زما نوسی کربلا کې خلک دې تاو شوي دي زما نوسی په وینو باندې سور کوي څنګه چې الله تعالی فریاد نه دی کړی الله نوسی نه دی بچ کړی پته ولګېده دا پیغمبر نه دی موږ یې نه منو تاسو مو ومنئ چې پیغمبر نه دی د الله حبیب نه دی حضرت شاه صاحب حدیث را دلیل الزامی ته وګورئ ښه شاه صاحب الله عجیبه فطرت ورکړه مذاق کې به انسان خولې ته لګام ور واچو ورته دا خبره دې صحیح ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب دی الله یې فریاد اوري خو کله چې امام حسین صاحب کربلا کې خلکو راټینګ کو او بیا شهید کو نبی علیہ السلام فریاد وکړه الله زمان وسه دا مال په وینو باندې سور کوي خو د عیسایانو عقیده خدا نه چې حضرت عیسی علیه السلام پانسی دی عیسی علیه السلام دنیا کې نشته پانسی دی زمونږ عقیده دا ده چې وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبه لهم موږ اسمان ته الله خېجولی پانسی کړی نه دی نو شاه صاحب ورله جواب الزامي ورکړي غور سره ورئ زمونږ اکابرو هر میدان کې د باطل خولې ته لګام ورچولی ورته وایي زمونږ پیغمبر علیه السلام د الله حبیب سوال یې وکړه الله زمان وسې مال په وینو کې لړې الله بچ کړي خو الله وفرمیل چې محمد صلی الله علیه وسلم په آرام کښېنه دا ډېر ظالمان دي زما خپل زوی او یک تنها زوی مو عیسی علیه السلام ځکه چې د عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی درې عقیدې دي په دې کې یو یعقوبیه ده یو نستوریه ده یو ملکانیه ده یو عیسی علیه السلام عین خدای دی د اسمان له عیسی علیه السلام شکل کې راکوز دی دویم وایي عیسی علیه السلام د الله بچی دی ابن الله دی دریم وایي عیسی علیه السلام ثالث الثلاثه 1/3 خدای دی ځکه الله عیسی علیه السلام مریم چې راوځی شي د مریم په ځای به کې بعضې هغه جبرائیل علیه السلام یو الله ته جوړ شي نو شاه صاحب د یو د عقیدې مطابق دغه جواب ورکړه چې بیا دې غلی شو چې دا اعتراض خو په الله واردېږي وی الله ورته وی چې محمد صلی الله علیه وسلم په آرام کې رستان وسیری خو دا دومره ظالمان دي زما خپل بچی یو بچی عیسی علیه السلام هغه ته تیزندي ور اچوله ما ترې نه دی بچ کړی ستان وسې به څنګه بچ کړم عیسایي سر ښکته کړه چې هلکه دا خو یې راګیر کړم اوس دله کوم جواب ورکړې دویم اعتراض یې د مسلمان د عقیدې مطابق ورکړه چې تاسو مسلمانان وایئ چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې ژوندی دی او خپل پیغمبر وفات چې کوم دی نو ثابتوئ چې د دنیا نه پرده کړې ده اوس دا راته وایي شاه صاحب یو کس دی دی روان دی لار ته خطا ده او په روډ روان دی او چوک ته ورسېده چې داسې څوک بیا مومم چې راغونه هلته تپوس وکړم لار راته سیره کړي هلته لاړ 2 کسې په چوک کې بیا موندل یو کس چې کوم دی نو پر چوک کې پروت دی ودرې یو کس ورسره ویښ دی خوا کې ناست دی دا راته ووایه چې د دې کس نه لار خطا شوې ده دا اوده راپاسې د ده نه تپوس وکړي د لارې او که د ویښ نه به کوي شاه صاحب پوه شه چې دی څه ویل غواړي دی ویل دا غواړي چې ستاسو پیغمبر خو ودرې تاسو یې ودرې عیسی علیه السلام مطابق خو ستاسو دا عقیده چې د اسمان کې ژوندی دی نو بیا به شاه صاحب زه راګیر کړمه چې تاسو په هغه وفات پسې روان یې نبي علیه السلام پسې نو بیا په عیسی علیه السلام د ژوندي ولې ادعا نه کوئ خو شاه صاحب چې کوم دی سړي له داسې جواب ورکړه ورته وایي ستا په خبره زه پوه شومه چوک کې چې کوم 2 کسان دي یو ودرې او بل ویښ دی هغه
ویخ چې ناست دی په دې باندې ناست دی چې د ده نه خپله لار خطا ده دی هم دی اوده ته ناست دی چې څه ټایم به راپاسې له لارې تپوس دې وکړم دا بل چې ورغی دله هم په کار دی د ویخ سره دې کښېنې دواړه دې انتظار کوي کله چې دا اوده راپاسېد دواړه دې لار وتپوسي بیا دې په هغه لار باندې چې کوم دی نو روان شي حضرت شاه صاحب ورته وایي ستاسو عیسی علیه السلام ژوند دی هغه هم په دې انتظار کې ناست دی چې کله به رب کائنات د اسمان نه ما ښکته ګوزوي چې د محمد رسول الله اقتدا اختیار کړم سړی غلی که زه اصل خبرې له راځم اخرنۍ له چې قرآن محفوظ کتاب دی شاه صاحب ته پادري دریم اعتراض وایي دریمه خبره کوي ورته وایي شاه صاحب دا راته وایي اخرنۍ تپوس در نه کومه د دوو خبرو جوابونه دې راکړل ساکت دې کړم د دریمې خبرې تپوس کومې وایه وایي دا راته وایي تاسو په منبر باندې کښېنئ او تاسو وایي چې قرآن محفوظ کتاب دی موږ یې محفوظ نه منو نن دریم سوال زمونږ دا دی چې ما سره قرآن هم دی زما سره خپل کتاب انجیل هم دی زه به دا قرآن اوس ورته ورچوم زه به انجیل ورته ورچوم شاه صاحب ته به هم ولاړې زه به هم ولاړ یم زمونږ عیسایان به هم ولاړي ستا مسلمان به هم ولاړي هغه اور به دواړه په شریکه باندې بلو قرآن به ورچو انجیل به ورچو ګورو به تمام خلک پر دې تماشا کوي که چېرته انجیل اور واغسته وسوځېده زه به ومنم انجیل چې کوم دی تحریف شده دی که قرآن روغ پاتې شو زه به ومنم په قرآن به ایمان راوړم قرآن محفوظ کتاب دی شاه صاحب خو په دې خبره باندې ځان پوه که که انجیل روغ پاتې شو قرآن وسوځېده بیا به زما سره د انجیل ادعا کې قرآن ته به باطل وی محمد رسول الله به پیغمبر بیا نه مني هر شاه صاحب پوه شو چې په دې کوم دره چال دی ورته اور به بلو قرآن به ورچو انجیل به ورچوي او وی زما قرآن مال راکا زه سینه پورې نسم مال زما ایمان دا اجازت نه راکوي مال زما ایمان اجازت نه راکوي زه په کناره ولاړم زما قرآن دی اور ته دننه ورسوځي تعالی ستا ایمان دا اجازت په انجیل باندې درکوي چې ستا انجیل دې اور لمبو ته واچولی شي ترې دې ته تماشبین ودرېږې د ډېرې خالي دیدار کوې دې ترې ګورې مال زما قرآن راځي سینه پورې نسم ته خپل انجیل سینه پورې ونسه اور به بلکو خلک په تا هم سی کوي خلک په ما هم سی کوي ما به قرآن سینه پورې نیولی تا به انجیل سینه پورې نیولی اور ته به زه وردانګم اور ته به ته وردانګې که زه د قرآن سره ژوندی پاتې شوم زه په هغه قرآن په حق محمد رسول الله په حقه باندې که ته د انجیل سره ژوندی پاتې شې زه به ومنم انجیل محفوظ کتاب دی نه دی تحریف شده ته چې کوم دی نو په حقه باندې زما سره به اور ته چې کوم دی نو وردانګې بیا به هله پته ولګي چې څوک په حق او څوک په باطل باندې شاه صاحب ته پادري وایي چې داسې خو نه کوو ورته څنګه راسې نه کوې زه خو چېرته راسې نه کوم چې زما کتاب دې اور ته ورچولی کړي او زه دې ولاړ یم ما سره به دې ته اوس تیارېږې خلکو ته یې تیارې کوي دوه تپوسونه یې مخکې کړی یو یې دا کړی دی دې که ورته هم تیار یم اور ته به وردانګو نن به د حق او د باطل پته ولګي خلکو راټینګ که دی ورته شاه صاحب په یو خبره باندې پوهیومه تا خو به دې سینه کې الله علوم دننه دفن کړي دي زه دې راټینګ کړم ما په خپل انجیل باندې داسې مساله لګولې او چې اور په هغې باندې اثر نه کوي ما په قرآن باندې نه وه لګولې ما زه به قرآن هم ورته ورچوم انجیل به هم ورچوم د انجیل مسالې ته اور څه نه وایي قرآن باندې ما مساله نه وه لګولې ما نن د دجل نه کار اخیستو شاه صاحب الله دې په تا رحم وکړي زما دجل دې خلکو ته ښکاره که ما ته پته وه که شاه صاحب د قرآن سره اور ته ور ودنګل ما د انجیل سره اور ته ور ودنګل کم رب چې کوم دی نو هغه حق پرست پیغمبر ابراهیم علیه السلام 40 ورځې په اور کې دننه ژوندی ساتلی نن شاه صاحب هغه غیرتي ذات د قرآن سره په اور کې دننه ته بچ پاتې کولی زه سکر وټکېدم ما د شاه صاحب مخکې عار ومنه خو دا کار مه کوه کنې قرآن دنیا ته ثابتېږي چې حق کتاب دی نن قرآن محفوظ کتاب الحمدلله بچو سینه کې دننه محفوظ که زه مسلمانه که ته هم غواړې چې زه محفوظ شم د دنیا د مصایبو نه د قبر د عذاب نه د آخرت د عذاب نه نن الحمدلله هغه قرآن موجود دی ګورې په کومو باندې چې الله د صحابو حفاظت کړو نن هغه قرآن چې کوم دی نو موجود دی په کوم باندې الله زمونږ د اکابرو حفاظت چې کوم دی نو کړو
داغو قبرونو کې هم هغه روغ پراتو دنیا کې هم روغ انشاءالله د قیامت په ورځ باندې به هم روغي نن دا دستربندي وشه په خدای قسم که راسې وفادار ملګری تاسو ته د قرآن نه سوا بل په نظر باندې راشي او که تاسو ته په مخ د ځمکې باندې دومره لوی محسن بل په نظر راشي څومره محسن چې ستا عالم دی ستا بچي ته قرآن ښیي څومره محسن چې دا مدرس دی ستا بچي ته را محفوظ کلام ښیي ستا د بچي حفاظت هم پې کوي ستا د کور حفاظت پې هم کوي نن راشه دا محفوظ کتاب د دغه محسن عالم نه زده که انشاءالله دنیا کې هم بچ قبر کې هم بچ آخرت کې هم انشاءالله بچي